هغه په پښتنو پورې یو خندا کړې ده، یو مذاق غونډې کړی دی او پښتنو ته د پنجابي چې تاسو یې زبرګان ثابتوئ. زه خو که درته حقیقت ووایم چې یو سړی خپل ټیز ځای ته نشي رسولی که نه، او کوشش هم ستاسو دا وي چې خپل پښتون چې کوم دی کمزوری حساب کوي. ولې پښتون خو دونه کمزوری نه دی. زما وروره په پېښور کې 4-5 هزار ټیکسیانو والا به چې کوم دی موجودو ګاډي به چلېده، باقاعده ښه تعلیم یافته ښه ډیګریانې ورسره، هغه بېروزګاره دي. مه کوه زما په پښتون داسې الزام مه لګوه چې نادیده یو. ما دپاره خپل پښتون زنده‌باد پښتون. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. خوږو کتونکو زه یم ستاسو دوست سلمان وفا. کتونکو نن مې پر یړه باندې چند خبرې دي او کول غواړم، خو کوشش وکړئ چې دا ویډیو په خپله هم وګورئ او مخې ته یې شیر کړئ. سید باچا چې کوم یو شوشل ورکر دی، تاسو یې زمانه ډېر ښه پېژنئ، هغه په پښتنو پورې یو خندا کړې ده، یو مذاق غونډې کړی دی او پښتنو ته بار بار لګیا دی چې نادیده یو، سم په سترګو لیدلي نه دي. نو سید باچا ته زه یو میسیج ورکوم، هغه ته زه یوه مختصر غوندې خبرې اترې هغه ته کوم، بیا د بېعزتي په حواله باندې خبرې کوم، د میټرو بس په حواله باندې خبرې اترې کوم. نو کوشش وکړئ چې دا ویډیو وګورئ او مخې ته شیر کړئ. راځئ د دې سید باچا د خبرې تاسو وګورئ، بعد د هغې نه در سره چند خبرې کول غواړم، زموږ سره اوسئ. ډېر قمقلان یو او یا موږ څه په سترګو لیدلي نه یو، نادیده یو. اوس نادیده مو په دې یو که نه چې بي آر ټي موږ ته اوپن شوه، نو په بي آر ټي کې موږ قسم قسم حرکتونه وکړل. په بورډینګ پاس د پاسه دقه شان ور واوړېدو، اے ټي ایم لیده یو یا قمقل یو یا موږ څه په سترګو لیدلي نه دي، بس صرف نوم مو واورېد چې موږ ته بي آر ټي اوپن شوه. موږ بېروزګاره دی، کم خلک چې ناقراره دی، مطلب هغوی هغه خپله انرژۍ دومره لیونې کړي چې ځي او چېرته به نقصان ورکوي، یا به په چا پسې غاپي. کتونکو تاسو د سید باچا د خبرې واورېدې، نو سید باچا ته دا وایم چې وروره ته خو ښه مسافري دې م کړې ده، ښه تعلیم یافته کس یې، خو ولې ستاسو نه داسې قدم اوچتېږي، ولې ستاسو نه داسې خبرې کېږي چې ته بار بار رالګې په پښتنو باندې ټرس کوې چې یاره مونږ نادیده یو، سم په سترګو نه دي لیدلي، او کوشش هم ستاسو دا وي چې خپل پښتون چې کوم دی کمزوری حساب کوي. ولې پښتون خو دونه کمزوری نه دی. پاتې شو تا دغه ګیله چې یاره ته په بي آر ټي باندې چې کوم دی داسې حملې کېږي او راځي او په فوټپات باندې راختلي دي او په کومه لارې چې قانون اختیار کړي په هغې باندې نه راځي او داسې راځي. نو ګوره وروره یوه خبره درته زه کول غواړم، سوچ پې وکړه. هر کله چې زمونږ په پښتنو کې یا په عامه معاشره کې، لکه دا زمونږ پښتانه یوازې نه دي چې لکه داسې یو قدم هغه اوچت کو، راشه میټرو بس جوړ شوی په اسلام آباد کې، ستاسو په نیز باندې خو هغه زبرګان دي پنجابیان، ستاسو په نیز باندې پنجابیان زبرګان دي، او ته راشه ته په دې بل سایډ باندې زما سره دا ویډیو چلیږي، دا ویډیو تاسو وګورئ، دا د پنجاب د میټرو بس ویډیو ده. دا یوازې په پښتنو کې دا عادت نشته چې پښتانه کوي، او ولې کوي دې وجه هم درته ښیم که نه، دوه وجې دي. هر کله چې داسې یو ستا په نیز چې ورته ته نادیدهتوب وایې، نو هر کله چې داسې یو قدم چوتوي عوام، نو یا دا زیات د خوشحالۍ نه یا ډېر د خفګان نه. نو سوچ به تاسو په خپله وکړئ چې دا خفګان دی او که خوشحالي ده. زما چې کوم خپل سوچ دی، دا هېڅ کله خوشحالي نه ده، دا تش خفګان دی. او په دې سایډ باندې ستاسو د پنجابي چې تاسو یې زبرګان ثابتوئ، زه خو که درته حقیقت ووایم چې یو سړی خپل ټیز ځای ته نشي رسولی که نه، او بې ځایه باندې ټیزونه ارتوي، نو هغې ته زه هغه چېرته هم چېرته د پښتون نه چې کوم دی پنجابی ښه سړی نه دی راغلی. پښتون به مني، پنجابی څه شي ته وایي. او وګوره دا د پنجابي تاسو چې زبرګان ثابتوئ، دا د پنجابي ویډیو د په دې سایډ در سره چلیږي چې میټرو بس هغو ته چې کوم دی سټارټ کړی شو، نو هغو دغه نادیدهتوب یا کړی، یا یې د خوشحالۍ نه کړی دی یا یې د خفګان نه کړی دی. په پېښور کې چې کومه بي آر ټي سټارټ شوه، نو دا صرف نه صرف د خفګان د وجې نه دي عوامو چې که چا ګزارۍ کړي، که چا ګاډۍ کې چې کوم دی کوشش د خرابتیا کړی دی، که څوک داسې لکه ته چې ورته وایې نادیدهتوب، نه زه ورته نادیدهتوب نه وایم، یا که داسې ورغلي دي بېسرې ورغلي دي، لږ به پکې خوشحاله وي، خو چند خلک چې کوم دی خفه دي او د خفګان د وجې نه داسې کیسونه کېږي. ولې زما وروره په پېښور کې 4-5 هزار ټیکسیانو والا به چې کوم دی موجودو ګاډي به چلېده، باقاعده د هغو روزګارو کارو، یو سړی به چې کوم دی په ټیکسۍ کې تلو، نو په لاره باندې به چې ټیک ته دا زه منم چې هغو ته به یو تکلیف و، خو په لاره به یو ګاډۍ والا ولاړو، د هغې نه به فروټ واخیستی شو، د یو دوکان به هغې ته به ورتلی شو، یو روزګار روان و. ستا د پېښور په ښار کې نوجوانان
ښه تعلیم یافته په هر ځای کې موجود دي شته، تا روزګار ولیدو؟ نه. په پېښور کې زیات ضرورت د څه و؟ د صفا اوبو. دویم نمبر چې کوم ضرورت و نو زما د سوچ مطابق د روزګار ضرورت دی. زما هغه نوجوان کل چې په سوونو په تعداد کې چې په لکونو په تعداد کې موجود دی او بې روزګاره، ښه تعلیم یافته، ښه ډیګریانې ورسره، هغه بې روزګاره دي. نو میټرو بس، بي آر ټي، موټرویګانې چې کوم دی هغه وروستۍ خبره ده. ټیک ده، زما ملک ترقي کوي په دې سره، خو نه د کوم شي ضرورت یې تا ته هغه پکار دی. اون ته نن سبا چې کوم دی د روزګار ضرورت دی. ټول پښتانه ټول ملک چې کوم دی روزګارونه تاسو ته دغه حالات دي. د هغې نه علاوه چې کوم دی زما د ملک هغه نوجوانان چې ډیګریانې ورسره ټول عمر 16 17 18 سال چې کوم دی محنت خواري په کومو مشکلاتو باندې چې کوم دی سبق ووایي، هغه چې کوم دی نن د ډیګریانو سره بې روزګاره ناست دي. افسوس ماله په دقې راځي، افسوس ماله په دقې راځي. او خاص کر زما پښتانه پنجابی سړی راځي زما د په پېښور کې چې کوم دی نوکریانې کوي، دا حل دی. نو زه په میټرو څه کوم؟ نور زه دا نه وایم چې ښه قدم نه دی اوچت شوی، ښه قدم اوچت شوی، خو کم کسانو چې ته یادې سید باچا ډېر غلط سوچ دی، ډېر پیکه سوچ دی. مه کوه داسې ټس، مه کوه زما په پښتون داسې الزام مه لګوه چې نادیده یو، قمقل یو، نه پوهېږو، ښه پوهېږي. یقین وکړه چې کم یو انسان چې زیات نه زیات چې د 15 کالو هغه هم په دې اصولو باندې پوهې. دا ته څه وایې؟ که ستا دا هیلې چې تا مسافري کړی دی، ته مسافر یا د تعلیم کړی دی، خو دلته کې که یو انپړه کسم وي نو دا زه منم چې هغه خبرداری. هغه دور تللی دی پخوانی دور چې کوم و، ټیک ده. نن سبا چې کوم دی کم دور دی، کومه زمانه ده، هر سړی هوښیار دی. خو یو قدم چې داسې چوتېږي یا د خوشحالۍ نه یا د خفګان نه. که په پېښور کې کم قدم اوچت شوی دی په بي آر ټي باندې، نو زیات تر د خفګان نه دی ورور مې. ځکه کم حالات روان دي، روزګار نشته، بل داسې حالات دي چې ګوره نوکریانې نشته دی. زما ینګ کل چې څونه دی دا بې روزګاره دی، د روزګار ضرورت دی. 4-5 هزار ټیکسیان به چلېده، هغه چې کوم دی د بي آر ټي د وجې نه متاثره شو. نن هغه به کورونه شي، زیات به پکې خرڅ کړی شي. ولې؟ وجه هم دغه ده. نه ټیک ده، ملک ترقي کوي، منم چې یو روزګار خو میلاو شي که نه. یو سړي نه ته یو تیار کار رالی، خو بل خو به ورله ورکوې که نه، نو هغه نشته. ملګرو مختصر خبرې مې وکړې او په اړه مې ډېرې خبرې دي، غواړم چې ډېر څه ووایم، خو یقینا ویډیو سیوا کېږي او بس دا ډېره وه. خو کوشش وکړئ چې ویډیو مخې ته شیر کړئ. سید باچا پښتنو ته چېرته په سپک نظر مه ګوره. پښتون شملور پښتون دی او د پښتون د نوم نه به ځارېږي. دغه سړي پروا به نه کوي چې خپل ټیز ځای ته نشي رسولی، دغه سړي سیټ به راته نه هلي. ما دپاره خپل پښتون زنده‌باد، پښتون زنده‌باد. ملګرو یو کمنټس، پښتون